دا تصویر د یو هسپتال دی چې یو زنانه راغله یو سوټکیس ورسره د پیسو ډک و او ډایرکټ لاړه ډاکټر روم ته او په دغه موقع باندې چې کوم ډاکټران ناست و هغې ته زاري منت شروع کړه، جړاګانې شروع کړې چې ما دا دومره ډېرې پیسې راوړي او دومره به نور هم راوړم، خو تاسو مهرباني دا وکړئ چې دا کوم مرض ما ته لګېدلی کینسر مرض دې نه ما ته داسې دوایانې او داسې علاج زما وکړئ چې زما دا مرض ختم شي او زه د مرګ د خولې نه روزم. ډاکټران لګیا شو، د دې چیک اپ وشو، ټیسټونه وغیره وشو. نو ډاکټرانو ورته معذرت وکړو چې ستا کینسر په اخري مراحلو کې دی، لہذا تا ته علاج کول چې دی دا مشکل دی او ته نشي بچ کېدلی. نو دا ښځه ډېره زیاته خفه شوله او ډېر په چغو چغو باندې وجړل او په هسپتال کې دغه بریف کیس د پیسو د یې کولاو کړو، دا ټولې پیسې په هسپتال کې وشیندلې او دا الفاظ یې وویلې چې مونږ ولې داسې مالونه جمع کوو، مونږ ولې د مال دپاره شپه ورځ په ځان یو کوو چې هغه مال بیا مونږ ته زندګي نشي راکولی، هغه مال بیا مونږ ته وقت نشي راکولی او هغه مال بیا مونږ د مرض نه نشي بچ کولی او هغه مال مونږ ته بیا زندګي نشي راکولی. د داسې مالونو دپاره مونږ ولې په ځان باندې شپه ورځ یو کوو. په دې کې 2 پیغامونه تاسو زه لرم. یو پیغام دا چې کم مال دپاره تاسو الله او د الله رسول پرېښی دی او الله او د الله رسول د هغې نه فرمانی کوئ، هغه مال ګورئ دا یاد ساتئ، الله مکه که یو مرض راونیولی دغه مال ته تاسو نشي خلاصولی. په دنیا کې تاسو دا د یو مرض د یو تبې نه تاسو نشي خلاصولی، دا یاد وساتئ په قبر کې به د دومره لوی لوی عذابونو نه بیا څنګه خلاص کړي. دویم پیغام دا اهم پیغام چې الله رب العزت درته صحت درکړی دی، که ته غریب یې او که ته مالدار یې، که ته ښایسته یې او که ته بدرنګه یې، په دغه حال باندې د الله ډېر شکر ادا کوه، ځکه روغ صحت دا یو داسې څیز دی چې په نعمتونو کې د الله رب العزت د طرف نه دا یو عظیم نعمت دی چې دا بیا بیا نه میلاویږي. دغه روغ صحت چې دی دا نه په پیسه باندې میلاویږي، نه په جیداد او نه په عهده، دا په یو څیز باندې نه میلاویږي. روغ صحت دا د الله رب العزت د طرف نه یو بهترین او عظیمه تحفه ده د انسان په زندګۍ کې. الله دې موږ او تاسو ټولو ته نصیب کړي. قرآن کې الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. الله وایي که تاسو زما په نعمتونو باندې شکریه ادا کړه نو دغه نعمتونه به زه تاسو زیات کړم، لازیدنکم ولئن کفرتم او که تاسو ناشکري وکړه ان عذابی لشدید، وایي زما عذاب بیا ډېر سخت دی، شته نعمتونه هم درنه واخلم او محروم به دې کړم. ګورئ موږ او تاسو کله سوچ کړی چې دا دومره ښایسته صحت بدن وجود الله رب العزت موږ ته راکړی، موږ